غسل لكل صلاة منسوخ شو، جمع بين صلاتين بغسل واحد منسوخ شو. آخری حکم راغی چې ایام العدد ایام الشریعت تیر شو، یو ځلی به غسل وکړي لپاره د انقطاع الحیض او بیا به وضو لکل لوقت کل صلاتین کیل. حدثنا محمد بن عمرو الى اخره عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي حبيش اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض فلا ينقطع عني الدم. ګوره دا ابو داود کې هم تیر شو، دلته بار بار تیری قربان زما خو د استحاض بیماری ډېره زیاته ده پاکېږم نه له ايام اقرأها ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاه وتصلي وان قدرتم على الحصول قطعا. اگر که په کوزکی باندې په مصلا باندې چې دا ولاړه ده دا دغه وینې ترې روانې دي څاڅکي نه چې سمې ډېرې ملاړې شي دا صاحبة عذرین د لمونځ روا ده. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن الى اخره قال حدثنا محمد بن رحمه الله وحدثنا محمد الى اخره عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي حبيش اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني احيد الشهر والشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك ليس بحيض. دا حیض نه ده بلکې دا د رګ وینه ده یا هغه زخم ده او دا خود استحاض وینه هغه رګ نه راځي، رګ د رحم په خوله کې ده، عاجل نامه ده، شیطان لته ورکړې ده، سلولې ده یا کثرت دم ده یا د شیطان وسوسه ده، د رګ زمانه مې درته کړې وال. یا لکه دا څویم نمبر حدیث کې اوس شروع ووایه که نه لکه 615 دی اوس شروع کوه. فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسل لظهرك ثم توضئ عن كل صلاة. به قال حدثنا علي بن شيبة إلى آخره عن أبي اليقظان وحدثنا فهد إلى آخره عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم. ګوره لكل صلاتین کې امام شافعي صاحب د هر مانځه دپاره یو مونځ چې وکړه که نه قضا او نفل هم بیا نشي کولی او منګه له وخت کل صلاتین د پورا وخت دپاره په وخت کې دننه ادا قضا فرض واجب نفل هر څه وتصوم وتصلي. قالوا وقد روي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك. ما یو خبر ابو داود کې درته کړې وه که یاده شي هغه دا وه چې د هر قسم مستحاضو دپاره دا درې حکمه چې راغلي وو غسل لکل صلاتین دا په حدیث مرفوع ثابت و په فتوی د صحابه څنګه چې مرفوع روایت منسوخ شو فتوا ورسره لاړه عامه مفتی د خپل فتوی په خلاف بل فتوا جاری کړه. بیا چې جمع بین صلاتین بغسل واحد راغلی هغه په حدیث مرفوعه سره کله چې هغه حکم منسوخ شو او د کوم صحابه کرامونه فتوی راغلی وي چې جمع بین صلاتین بغسل واحد دا هغه خپل فتوی ماته کړي. بیا اخیری حکم چې راغی غسل واحد وضو لكل صلاتین بیا د مفتیانو فتوی د صحابه او تابعینو په زمانه کې راغلی چې غسل لانقطاع الحیض او وضو لوقت كل صلاتین. ما حدثنا خالد الى اخره عن علي رضي الله عنه مثله يعني مثل حديثه عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا. قال فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من هذا. او علي صاحب چې کومه فتوا ورکړې ده او دارنګ امام الانبیاء نه چې کوم مرفوع روایت راغلی ده غسل مرتن واحدتن بعد انقطاع الحیض یعنی وینه خو روانه ده خو د عادت ورځې پوره دي یا د شریعت لس ورځې دا پاکه ده حکمن اگر که حقیقت کې پاکه نه ده وینه روانه ده او علي صاحب هم دا فتوا ورکړې نقول من په همدې باندې فتوی هم ورکوو په دې باندې عمل هم کوو د دې نه پس یو دوه درې اعتراضات او د هغې جواب ورشو. اللهم صل علی سیدنا